زه د ټولو د مخه دریم هغه او د انجمن تاجران د دوی چې ضلع صدران دي یا د نایب صدران دي زه د دوی شکریه ادا کوم. حالانکې په ظاهره دوی دا پروګرام داسې جوړ کړی و چې دغه دوه خاندانونه لکه یو د روپ هغه او د صدام هغه او په دې منځ کې دا ډېر مقصد لري. که تاسو انتظار هم کړي دا ډېر د مقصد مجلس دی. داسې مجلس لکه نن چې د بلوچ مشران او د پښتون مشران پښتانه مشران علماء کرام سادات او زموږ د امارت اسلامي افغانستان کونسل جنرال او د ایران اسلامي جمهوریت ایران کونسل جنرال او نور مشران ناست دي او داسې مجلس په ډېره زمانه په دې علاقه او په دې سیمه کې نه دی جوړ شوی. ما فقط یوې خبرې حقیقت یې ملګرو ډېر دا راته وویله. یو خو زه د دوی شکریه ادا کوم دریم هغه چې دا پروګرام یې جوړ کړي. بل چې کوم د دغه دوه خاندانو په منځ کې لکه احمد خان حاجي احمد خان دی حاجي احمد خان کوم کردار ادا کړي قدم یې واخیستي په اخلاص و الله رب العزت یې مدد وکړي. دی د ملګري اختر کاکړ او میرجان هغه او ملک شاه جان د دوی ملګرو چې کوم په دې کې قدم واخیستي دا اقدام او دا کردار ادا سو. جلال الدین هغه صاحب یوه خبره وکړه چې کوم دا زموږ په علاقه کې 1500 کونډیان دي د ګلستان په سیمه کې دا رقم په بلوچي سیمه کې دا رقم چمن شمار کړه دا رقم ټنډه زیارت یا دوري پسې ولاړ څه د مسخیلو زیارت ولورلایي او سنجاوي دا ټول علاقې دی په هغه مخته زما د ټولو مشرانو څخه دا خواستي د الله په خاطر په دې قدم واخلي دا ټول الله داسې کړي لکه نن چې دا دوه خاندانونه خوشحاله دي. قسم په خدای زه به پر دې دا درته ووایم چې قسم ستاسو په مخ کې واخلم هر خاندان چې د ستړي او مشکله بچاو شي د بدو بدۍ بچاو شي هغه دغسې خوشحاله کېږي لکه نن چې دغه دوه خاندانان و دوی ته کې د دوی د اخلاص الله یې وزونه ورکړي دغه اخلاص دوی ښکاره کړي و دې ټول ولس ته دا معلومیږي چې دغه اخلاصمن خلک دي. بل څوک کوم دغه روغه وکړي هغه به آینده کې هم دغسې د اخلاص قدم ښکاره کړي. او یو مې آخري خبره دا درته کوله زه ډېر معذرت غواړم د دې مشرانو څخه بعضې دا موضوعاتونه پېښ شوي پرون په مرکه کې کښېناستم درې مړي شوي وو چې به موضوع پر چیش باندې شوې ده. د محمد خان شاواني صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې هغه سفیر ورته ویل چې تاسو ولې وختي د دې غم نه خواړئ د دې حال نه خواړئ نو چې دا درې مړي وسو د دې مځکې د دې غم هغو ته چې مو ویل چې دا جنګ پر چیش پېښ شوی دي هغو ویل چې پر درود انوار نارو د درود انوار نارو موضوع په هغه وخت کې زموږ په علاقه کې ډېر دی مشران دي هغه وایي وروره زه د ونې مشر خان نواب سړی یم زه نو د چا د چپناخ جنګ له څنګه ورسم د چا د سپه جنګ باید د اول غم وخوړل شي که نه یې خوړل شوي چې دا پېښ شوي دي و دا ته کښېنه بس نور ټیم نه اخلم ډېر معذرت غواړم او د ټولو خلک ستاسو څه معذرت دریم هغه پر ځای هم زه معذرت غواړم چې ډېر وځنډېداست و اخر دعوانا ان الحمدلله.